زمونږ د حکمرانانو او د بادشاهانو قبله هغه امریکا ده، هغه اسرائیل دي د دوی قبله. بچی چې دی هغه د غوښې نه جوړ دی او د غریب بچی چې دی هغه د هېڅ څه نه هغسې خزله ده د دوی په نسبت. دلته په ما ته حکومت وکړي او چې کله 15 کاله حکومت راباندې وکړي نو بیا لندن ته لاړ شي، 15 کاله حکومت راباندې وکړي بیا امریکا ته لاړ شي، 15 کاله حکومت راباندې وکړي نو بیا دوبۍ ته لاړ شي، هغلته یې د اربونو جایدادونه اساس کړي دي او دلته ما ته وایي ټیکس راکوئ او دا ملک قرضدار دی. د عربو حکمرانانو ته ویم، زه د سعودي د بادشاه ته ویم او زه د دوبۍ او د عمان بادشاه ته ویم چې ته د اوښ په خپه باندې خفه کېږي خو ستا خفګان د فلسطین په هغه بچي باندې را نغی چې د هغه نه سر کټ کېږي او د هغه وینه تویږي. دا غلامه میډیا، د غلامې میډیا ته یم چې تاسو چرته هم د فلسطین اواز اوچت کړی دی په دې میډیا باندې پابندي ده چې دا به نه اوچتوئ. نن تاسو ته مخکې ما وویل ټول امت مسلمان هغه د انتشار او د بې اتفاقۍ او د اختلاف شکار دی په مختلفو نومونو باندې. موږ د اختلاف شکار یو، ځکه مې تاسو ته وویل 1.5 یهود هغه نن په موږ او تاسو باندې حکومت کوي، هغه په موږ او تاسو حکومت کوي، د هغوی په قبضه کې یو. موږ د 1.5 خلکو په قبضه کې یو عرب او 1.5 کروړه څه د پاسه مسلمانان. دا ولې؟ دا زموږ د حکمرانانو د وجې نه، دا زموږ د بادشاهانو د وجې نه. زموږ بادشاهان دا د هغوی غلامان دي، دا د هغوی غلامان دي. د دوی قبله چې ده هغه کعبه نه ده، د دوی قبله چې ده زموږ د حکمرانانو او د بادشاهانو قبله هغه امریکا ده، هغه اسرائیل دي د دوی قبله، دا هغوی طرف ته ودرېږي. د دوی د رزق تمه چې ده هغه د الله نه نشته دی، د دوی د عزت تمه دا د الله نه نشته دی. دوی خپل عزت کوم ځای کې لټوي؟ دوی خپل عزت په نیویارک کې لټوي، دوی خپل عزت هغه په امریکا کې لټوي چې امریکا را سره وه نو هر څه به او چې دا را سره نه وه نو بس زموږ کار خراب دی. دا د دوی عقیده او ایمان دی او د دې عقیدې والا انسان، د دې ایمان والا انسان هغه په دنیا کې چرته هم عزت نشي موندلی، هغه به ورځ په ورځ باندې د بې عزتۍ سره مخامخ کېږي. او دغه خلکو بار دا خلک په موږ او تاسو باندې مسلط کړي دي را باندې. زموږ او ستاسو وینو ته ناست دي. غریب دپاره په بجټ کې هېڅ حصه نشته. غریب هغه که د ولږې نه مري نو دا دې مړ شي، خو د حکمران صاحب د وزیر صاحب او د بل صاحب بچی هغه د په سرو سپینو کې لوبې کوي، ځکه د هغه بچی چې دی هغه د غوښې نه جوړ دی او د غریب بچی چې دی هغه د هېڅ څه نه هغسې خزله ده د دوی په نسبت. ځکه ځان پېژندل پکار دي. تا سره یو لوی قوت دی، تا سره دا بادشاه او دا حکمران دا ستا په قوت باندې راځي، دا ستا په طاقت باندې راځي. ځان وپېژنه. ځکه څو پورې چې د امت مسلمه دغه حکمرانانی نو چرم امت مسلمه د دې غلامۍ نه نشي ازادېدی. دا به غلامان او دا به ټول عمر غلامان او دا دی غلامان. دلته په ما ته حکومت وکړي او چې کله 15 کاله حکومت را باندې وکړي نو بیا لندن ته لاړ شي، 15 کاله حکومت را باندې وکړي بیا امریکا ته لاړ شي، 15 کاله حکومت را باندې وکړي نو بیا دوبۍ ته لاړ شي، هغلته یې د اربونو جایدادونه اساس کړي دي او دلته ما ته وایي ټیکس راکوئ او دا ملک قرضدار دی او هغه خپلې روپۍ په دغه قرضونو کې ورکړئ. خو ستاسو نه دي، خو د دې عوامو نه تاسو وابستې. د چینچۍ والا باندې ټیکس دی، د دالو اغستو والا باندې ټیکس دی او په تا باندې نشته دی. دا ظلم دی، دا بې انصافي ده. نن د یتیم د حقوقو، د مسکینانو د حقوقو د دې خبرې تعلیم زما ستا د بچي متاثره دی، خو د ده بچی چې دی هغه په غټو اکسفورډ او نورو یونیورسټو کې سبق کوي په کروڑونو روپو باندې. نن زما ستا صحت دغه حال دی او زما ستا د صحت سره ځان له په قافله کې ډاکټرانو ټیم ګرځي، د هغه د بچي سره خامخا کور ته هغه روزانه ډاکټر. ولې دا انسان نه دی؟ دا انسان نه دی که نه؟ دا انسانیت صرف هم تا کې دی. ځکه عزتمند ورونو ځان پېژندل پکار دي. نن په سن کې
په سن کې چا دا ظلم کړی دی چې د اوښ نه یې خپه کټ کړې ده ګیا یې له خوړلې وه چېرته یقینا چې دا ظلم دی د یو حیوان سره او دا وایي عرب پې خفه دي د عرب بادشاهان پې خفه دي ځکه اوښ د هغوی یو قومي نښه ده او زه دې عربو حکمرانانو ته ویم زه د سعودي دې بادشاه ته ویم او زه د دوبۍ او د عمان بادشاه ته ویم چې ته د اوښ په خفه باندې خفه کېږي خو ستا خفګان د فلسطین په هغه بچي باندې را نغی چې د هغه نه سر کټ کېږي او د هغه وینه تویېږي ستا خفګان هغه د فلسطین په هغه بچي را نغی چې د هغه نه خپې کټ شوي هغه زنانه چې د هغې بې عزته یو شوي او زه خپلو حکمرانانو د خپل ملک دې ته ویم چې ستاسو بس ټوله میډیا د اوښ نه ډکه شوې ده چې د اوښ نه خپه کټ شوې ده زه تاسو ته دا ویم دا غلامه میډیا دې غلامې میډیا ته یم چې تاسو چرته هم د فلسطین اواز اوچت کړی دی په دې میډیا باندې پابندي ده پرې چې دا به نه اوچتوئ د امریکې نه پرې دا پابندي ده چې په دې میډیا به د فلسطین دا بچي نه ښایئ خلکو ته او دلته اسلام آباد کې په دغه ډي چوک کې درنه ده په ټوله میډیا باندې دا پابندي ده چې دا د غزې په باره کې ده د فلسطین باره کې دا به نه نشر کوئ دا کوم ظلم دی دا کومه غلامي ده ځکه عزتمند ورونو موږ او تاسو د غلامۍ ذهن دی او زمونږ ذهن یې همداسې جوړ کړی دی الله رب العالمین دی دا د امریکې دا غلامان زمونږ او ستاسو سرونو نه اخوا